دا ښځې ته د حیض په وخت کې له نامه تر زنګنو لاندې په دغه ځای کې بېکالي نږدې کېدل د خپل خاوند هم ناروا ده، نه به ورسره څملي. جمعه خو یې ور ناروا ده، خو بېکالي به نه ور نږدې کېږي. له نامه تر زنګنو دا معنی په دا نن موجوده اصطلاح کې پرتوګ به یې اغوستی، بیا ورسره څملستی سي، ورسره پرېوتی سي د پرتاګه نه پورته، او دغه ځای کې لڅ ځان ورسره لګول ناروا ده، ورسره جمعه کول ګناه کبیره ده، لکه پردۍ ښځه دومره ګناه ده. نو نبي علیه صلات وسلام دا حکم کړی ده چې د دغه ازار به دونه وي، دغه شان یې ناروا دي. نور خوراک ورسره روا ده، چکاک ورسره روا ده، نور مسه کول یې فوق الازار دا روا دي. په دې شانو کې څه شی نسته. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي ما به خوراک کوی د حیض په حالت کې، هډوکی به مې راواخیستی، غوښه به مې ځینې پرې کړه، بیا مې هغه رسول الله ته ورکړی چې ما به په هډوکي په کوم ځای خوله ایښې وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په هغه ځای خوله کېښو. بدن خو نه د مردار، بدن د مسلمان خو پاک ده، خو صرف دا ده چې دغه موانع پکې دي چې دا جمعه ده او دغه